الحمد لمن لا يراه العيون ولا يخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يعلم مساقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد أوراق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وګورو په دې موقع چونکه د مشرانو امر دی، زما مزاج هم داسې دی چې دا زمانه کې دیم نشي، خو بهرحال دا یو امتحان دی. یو درې خبرې په دې موقع عرض کول غواړم. یو کم چې د مدرسې نفاضلان دي او د ګلونه به رستتیږي، یو مختصره خبره د دې متعلق. دویم د خال د ګردو نوا کوم مسلمانان چې د دې ګلونو سره هغوی خپلې هلې ځلې جاري ساتي، د هغوی متعلق. درېیمه خبره د تمامو مسلمانانو چې یو مشترکه څه ذمہ داري جوړېږي د دې مدرسې متعلق. طلبه کرامو، تاسو بنن د دې ګلشن نه رخصتېږئ، په سلګو سلګو به د خپلو اساتذو نه جدا کېږئ. خدای یاد ساته، ته به د خپلې ابۍ هغه اوښکې نه هېرې، کمې ابۍ چې ستا په جدایۍ کې اوښکې توی کړ دي. عالمه، طالب العلمه، ته به د خپل استاد هغه سوي شونډې به نه هېرې، کوم استاد چې ستا سره خوارۍ کړي، ستا سره یې خپل زړګی خوړلی، تا سره خپل دک شامل کړی، تا سره خپل درد شامل کړی، ته به خپل هغه استاد هغه خوارۍ به نه هېرې. یاد ساتئ، یو کس دی د دې مدرسې نه فارغ و، بیا لاړو سعودي عرب ته. ډېر زبردست نوجوان، ښکلې چهره. وایي هلته کله چې دی د یو بورډنګ نه راولوېدلو او ملګری و، وایي زه چې خواله ورغلم، وی بس ده دا دواړه لاسونه داسې مروړل او یو سوی اسویلی کاو. ما ورته پلانیا ظهیر الدین دغه نوم و، ستا پړه څه ارمان دی؟ ما ته وی چې لوی ارمان مې په زړګي دا دی چې مال الله علم را کړی و، خو د علم ناقدري مې وکړه. نن زه د دنیا د حصول په طلب کې د دنیا نه رخصتېږم. بس لږ ساتو ظهیر الدین زما په غېږه کې ساه ورکړه. طالبه عالمه، که یو روپۍ در سره نه وه، خو چې مدرسه یې دیني اداره یې، والله ته به چېرته افسوس ونه کې. او که د یربونو او د کربونو مالک یې، خو چې د الله خوږ دین در سره نه و، بیا به افسوس کې، خو وخت به درنه تېري. وایي تېرې اوبه د ورخه بیرته نه جاروزي، تېر ساعت په بیرته بیا دا ساعت به بیا واپس را نشي. ستا په سر باندې ذمہواری دی، ستا په سر باندې یو دک دی.
تا تا محمد رسول الله تاج پسر کیږي. العلماء ورثة الانبیاء، تباغ تاج نه هره. یاد ساتا د هر چا د خپل ځان ذمہواری ده، د عالم دین ذمہواری ده. وین جهد میں کنت کے بغیرت غریق را، د ټوله دنیا ډوب مخلوق، دا باسین پسین لاو مخلوق، په دهریت کې ډوب شوی مخلوق، د الله په بغاوت کې ډوب شوی مخلوق. هغه ستا د سر ذمہواری ده وا طالب العلم. ته به د غفلت کار نه کې، د نبی درد بستا پسینه کې، د نبی غم بستا پسینه کې. او طالب العلم یاد ساتا تب خپل داهی ادارام نه یره. د مادر علمي تعالی وسه پوری سینه درکړه، په خپل سینه ته لوی کړي. دا مادر علمي به ته نه هره. بے غیرت بچه هغه کله چې واده وکي کنه نو دنه خپل خوګه به هره شي. غیرتی بچه هغه کده واده ممکن وای چې زما ابي دا کتبل ځای کې مدرسام جوړه کې داستا نه واده ده. خو ته خپل مادر علمي نه یاره، د دې غېګه به نه یاره، د دغه خوږې خوږ سبق به نه هره. ته به د خپل هغه استاد هغه سوي شونډې به نه هره، ته به خپل شيوخ نه هره. یاد ساته د خلکو تعلق به د دې ادارې سره جوړه. دا بستا تر مرګ پورې ابي، دا بستا تر مرګ پورې مادر علمي. د دغه غېګ نه قربان، د دغه سو او ستا سره چې هغه کمی هلې ځلې دې مدرسې کړي دا غې نه به قربانېږي، د خلکو تعلق به جوړه. یا طالب العلم نظمون د مدرسې نه رالل، د تدا سوچو چې په دې مدرسه کې په اداره کې د دې ننګري دا دوه تروړې وړه آغیږي، په دې ننګري څه تیریږي. نو هغوی تلي وو، نو بس هغوی ماشاءالله ما ته وی چې جی مونږه د مدرسې دپاره ماشاءالله دغه وړه چې آغیږي دغه ماشین انتظام هم کړ دی. ما ورته چرته به زه تاسو په دعا کې هېر نه کم. طالبانو د خپله مادر علمي به نه هېروئ. اگر چې تاسو نوي ودونه وکئ په بل بل ځای کې به مدرسې قایم کئ، خدا به نه هېروئ. دا خو د طالبانو متعلق خبرې وي. باقي پاتې شوه د خال وروڼو، زما د خال خویندو، زما د خال ابایګانو، ستاسو عظمت ته زما سلام دی. مونږ ته علم دی چې 2 بجې څه د پاسه دلته درس شروع کیږي. تا به دیولا ډوډۍ پخ کړي. ستا عظمت ته زما سلام دی زما خورې. تا به ویلي چې منډه کوي د الله د دین طالبان دي، هغوی به مدرسې ته ځان رسوي. تا به هغوی له چای پخ کړی. بیګا پورې غاړه یو کس ایوب خان ماما دغه نوم دی. بیګا یې مونږه مجړولو، ویل دا طالبان راشي او چې کله رخصتېږي زمونږ اړونه پسې چوي. میل آو کنه طالب خو یو عجیبه مرغۍ ده. څوک راولته د کونړ د غرونو نه، څوک راولته هغه چې کومه دی د کوهاټ د غرونو نه، او څوک راولته هغه د انډس کوستان او د کوستان د غرونو نه. دا مرغۍ به بیا ته ویننې. خو زما خورې، زما مشره، تا د الله دپاره د دیو خدمت کړ دی. د عرش سوری دې ستا مبارک شي. زما نبی ویلی وو چې د عرش په سوري کې به خلک رجل تحابا فی الله اجتمع على ذلك وتفرق علی. هغه 2 کسان چې د الله په مینا دغوی یو ځای والی، د الله په محبت دغوی یو ځای والی، د الله په مینا
دا غوی یو زیوالی او بیا د الله په بنا باندې دا غوی جدای نن ستاز لچ دردېږي والله چې د مال ته نه پخسېږي د دولتونو ته نه پخسېږي والله چې هغه تور ټکې چې یاد د بخاري بلبلو یا د ترمذی بلبلو یا د ابو داود بلبلو د ابو داود هغه د چمن ګلو تانه نن جدای کېږي ته په دې ورپسې خپې دار سورې د ستا مبارک شي زما نبی ویلو سی ویلو پیغمبر اسلام چې کسان چې دا الله درزا د پر دغه منوي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي نن به د خپل عرش په سایه کې ور لزه ور کوما زما خوره و زما مشرا و نوجوانا کته د دې بلبلانو سراستا تعلق د دې بلبلانو سراستا مینوا کتا دی ولد چی غم کړي کتا دی ولد ډوډۍ غم کړي کتا د دې سره مینا ساتلې کتا د دې د ګرمایش غم کړي والله چې صرف د الله پر رضا باندې حدیث کې راځي محبوب عالم فرمائے ان ناس من امتی یغبطهم الانبیاء والشهداء څه خلق زما په امت کې داسې دي نبیان بور ته پخسيږي شهیدان بور ته پخسيږي صحابه وای یا رسول الله تمون خبر کا دانا کم خلق دے نبی علیہ السلام څه ویلو قالهم قوم تحابو بروح الله دا خلق دے چې د الله په قرآن باندې دراجمو د الله په دین باندې د دیو اجتماع د الله په دین باندې د دیو بل سره محبت د الله د دین په وجه باندې دیو په یو بل باندې مرمټنه والو نبیان بور ته پخسيږي شهدا بور ته پخسيږي وګورونو ستاسو عظمت ته زما سلام دے زما خوره ستاغه چیتا زما سلام دے زما مشرا ستادا غهلو زلو ته زما سلام دے ستاد الله د دین د طالبانو د پاره تا کمی هلي زلي کړي ان شاء الله پکار به راشي پکار به راشي ایمان والو شیخ خیست رحمان او شیخ عبدالشکور مد ظله العالی دیو با پدا غزه کې څو خو زما مشرانو د خال مشرانو هغه با پدې ځای کې د بنیادی خو دی لا دا به څه پتا وا چې دلته با توتیان د بخاری وی هغه بچغيږي توتیان د ابو داود وی هغه بچغيږي توتیان د ترمذی وی هغه بچغيږي دیو ته د چمن څه پتا وا چې په لکونو خلق به پکې اوړي راوړي نن ماشاءالله تاسو یې نه هغه بهار هغه گلشن ایمان والو د دې گلشن ابیاري وکړي د دې گلشن خیال وساتئ ان شاء الله په دې گلشن کې به نور څه پیدا کیږي خو موږ بنئیو یو زموږ مدرسه کې موږ د پرې مدرسې بنیادی خودو یا بابا او خلیل ماما الله دې وبخي هغه مدرسې له ځای ورکا چې کله ځای ورکا نو بیا هغه مدرسې بنیادم چې خودونو د غټه 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 راوړي مرده خلیل ماما ته بډای دالکان به راوړي ما ته وې په دې ځای کې به پزرګاو خلک راوړي خو په خلیل با لوی لوی بوټي ولاړی مخکې ورځ مې قتل په خلیل ماما باندې لوی لوی بوټي ولاړو واقعا گلشن کې نن ډېر طلبه اوړي را اوړي ایمان والو د دې گلشن خیال وساتئ مونږ ته پته ده چې نن د رابعې کلاس ته تراشه و مشره و دنیاداره ته خو د خپل روحاني بچو دا حالم والا چې دې سیلۍ کې هغه بهر د تنګوالي د زی په وجه باندې هغه معصوم د خپل په سکو باندې ناشتي او کله چې د کلاس پاسینو پاغي سر ګرځيږي ولې طالب الله د دې مال تپوس نه کوي دارالحدیث ته وګوره نن د دارالحدیث سهال دی
ولی اللہ بستانا تپوس نکوی دا پا منگ بانے مال امتحان دے دا دولت امتحان دے دا دے گلشن خیال و ساتے منگ بنیو دا گلشن بھئی آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں میں مہکتا ہی رہے گا منگ بنیو دا گلشن بھئی منگ بنیو او دا دار الحدیث کی با تا دار الحدیث جوڑ کو اللہ دیکھے چھ منگ عظم کو دا دار الحدیث دا پارا اللہ دیکھے چھ منگ عظم کو مصباح مولی سے بچ چلو کی مخ کی عورز دا دے مدرسی یو شیخ الحدیث دے طالب العلم خبر کولا وی واڑائی کی ورلو وی دا شیخ الحدیث ورا گئے دا مدرسی پا خدمت باندے اوی چکلا دن دکان تننواتو وی آگا دکاندار بل طرف تا قتل وی زمان دا زڑا ڈکش اوی ورلم پا یوزائی کی میں سب چگی بوالے چھ اللہ دا شیخ الحدیث مولا کریم دے دا چا در تا دخپل زان دا پارا خو نودری گی دخپلی بی بی دا پارا خو چا در تا نودری گی مولا دا استا امتحان دے واللہ کدا گولونا نوے زما دے دا رب ذات قسمی کمونگا دا چا در تا کتلی ابے واللہ کدا گولونا نوے واللہ چا دا اللہ پا ذات قسم کمونگا دا چا پا در تا قدمی خو دے وے خدا ہر سچ دی دا اللہ دا پارا دی اگا طالب العلم وے وہ میں جڑل میل اللہ ہر ستینی نو ایمان والاو دا امتحان دے و نواب دا امتحان دے و خان سیب دا امتحان دے پمنگ دا امتحان دے پتا دا مال امتحان دے راشا یو دار الحدیث جوڑ کا چھ دا بخاری بلبلان با پکی چغی گی او تبا پتورو خاورو کی پروتی دا ابو داود بلبلان با پکی چغی گی تبا پتورو خاورو کی پروتی دا گلشن اللہ بادولے شی خپا ماو تابا نے امتحان دے ایمان والاو وی حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے دا دے شمع بیاری با اللہ کئی خپا ماو تا امتحان دے وی چراغ را کے ایزد بر فروزد ہران کستف زند ریشش بسوزد دا چراغ اللہ بل کڑے دا دا انتظام با اللہ کئی خپما ہوتا امتحان دے راشا پل مال پدے کے ولگو پل دولت پدے کے ولگو انشاءاللہ منگ بنیو دا چمن بائی منگ بنیو دا بہار بائی منگ بنیو دا گلشن بائی نن شیخ استرحمان پتور خاورو کی پروت تے تستا پتشتے مومنانو چدا یو محتمیم پا ذہن با پا دماغو سونا بوجی ماں کے ورز شیخ باچا منیر سے ویل بلڈ پیشر میں ہائی دے میل کا زما دے ولید بیا ما واغم دا وکړه چې دا زمون بلډ پریشر دا زمون ذاتی دا بدن نه دی اصل کې دا بوجونه دي او پته نه لګي چې په شیخ عبدالشکور مد ظله العالی بس تیریږي په مصباح مولانا بس تیریږي شیخ استرحمان شهید د دنیا نه لاړو ولې دا بلډ پریشر هغه د دې ادارې د وجه نه هایشه دا غمونه دي دا دردونه دي ایمان والا ورځي چې دې ادارې ته توجه کو زمونږ د دارالحدیث دا حال دی ان شاء الله عزم وکاو چې خپل دارالحدیث به جوړو به کنه به جوړو ان شاء الله او عزم وکړو چې ان شاء الله یو حسینه اداره به جوړو او دا غي د پاره به عزم کو یو روپۍ ته لګي حدیث کے راز محبوب عالم فرمائے اگر یو روپے اللہ 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 مولا کریم دا سے پالے لکا دا اس پہ بچے چی دا اس مالی کے سنگا پالی او دا غنا غرونا جوڑائی انشاءاللہ زمان دا یو روپے نبا اللہ غرونا جوڑائی اللہ دے دا گلشن بہار لری او پا دے گلشن دے اللہ چرتا خزان نراولی زمان دا کیا زنانا دا او ای چرتا پا زندگی که ما نکریزی پلاس کری ندی ولی
ویزه د نکریزی روپۍ یا په جماعت کې لګوم یا په مدرسه کې لګوم. داسې خلک هم شته په دنیا کې ایمان والاو، داسې خلک هم شته چې خپل څلور بچي آیا علم ته رالېږلي، ګلکاري کوي او دا ګلونو په پیسو باندې خپل بچي علم ته لېږلي. وی ورځ زما بچی دی علم ته رسختېږي، ما ته وی ابۍ دا شی مې نشته، ابۍ دا شی مې نشته، ابۍ دا شی مې نشته. ما ورته وی وا بچیا زه خو کونډه یم، ما سره څه دي؟ وی بس په دې غم کې وده شوم، ګورم اما عایشه راله. وی زه پاڅېدم چې اما عایشه ده. وی زما ابۍ چې راله ما ته وی پلانۍ ته ولې خفه یې؟ ما ورته وی چې هغه بچی مې مدرسې ته رسختېږي، زه پیسې نه لرم، ټکې نه لرم. وی هغه ورته ویله چې وپاګلې د معاذة العدویه زندګي درنه هېره شوله. په دې کې زما د خوږه ابۍ داسې پاڅېده. وی مې ویل چې زه ورځمه کلکه غاړۍ ورله ورکومه. وی چې ما کته نو دا ما نه په یو وره باندې ووتله. ایمان والاو داسې خلک هم شته. طلباو ستاسو ابایګانو ډېرې سختې تېرې کړي، ستاسو د اساتذو ډېرې سختې تېرې کړي. ابه نه هېروئ، دا اداره به نه هېرو. انشاءالله راځئ ایمان والاو چې په مشترکه انداز سره د رب نه وغواړو چې دا اداره الله په زبردست انداز سره الله آباده کړي. نو کو به که نه به کوو انشاءالله، او که نور نشو کولی اوښکې ورله توی کړو انشاءالله. اوښکې به تویو، مادر علمی تا به چرته هېره نه کړو. و دارالعلوم الله دې ستا سایه په موږ همیشه لري. و دارالعلوم الله دې ستا گلشن همیشه آباد لري. گلشن قرآن الله دې په چرته پتا خزان نه راولي. گلشن قرآن الله دې ستا د در و دیوار دې الله محافظ شي. گلشن قرآن الله دې چرته پتا باندې د خزان هوا دې الله نه راولي. گلشن قرآن څوک چې ستا بیاري کوي الله دې د هغوی محافظ ناصر و مددگیر شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.